السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قدرمن و محترم اوریدونکو ستاسو ورور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. قدرمنو محترمو اوریدونکو په تیر پروګرام کې مونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شق صدر واقعات تفصیل سره بیان کړی و. د شق صدر واقعه چې وشوله حلیمه بیبي ویریده. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل مور بیبي ته واپس کو. په دا وخت کې د دوانو جهانو د سردار عمر 4 کالو. د 4 کالو په عمر کې مور پرورش او تربیت شروع کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام به زیات تر د خپل رضاعي مور ام ایمن سره هغوی به پرورش کو، هغوی به تربیت کو. 2 کاله نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې د خپل مور بیبي سره تیر کړل. د نبی علیه السلام عمر چې کله 6 کاله شو، د آمینه بیبي په زړه کې د خپل پلار او مور د کلی د مدینه منورې شوق پیدا شو. په بنو عدی ابن نجار کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ماما خیلو آمینه بیبي اراده وکړه چې مدینه منورې ته لاړ شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د خپل مماخیلو سره ملو شي او د هم غرضو چې زه به د خپل اهل او عیال سره ملاقات هم وکما، خپل رشتہ دارانو سره، او الته د عبد الله صاحب قبر د دغه زیارت به هم وکم. ځان سره ام ایمن هم واخستل او مدینه منورې ته لاړل او د تابعه په کور کې نزول وکړو. د تابعه د بنو عدی ابن نجار نه یو سړی دی. یو میاشت د هغې سره تیره کړه. روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړو، نو د هغه واقعاتو تذکره به کوله کم چې د مور بیبي سره د اوسېدو په وخت کې مدینه منوره کې راپېښ شوي او د دې تابعه کور ته به چې وکتل نو فرمایل به چې ها هنا نزلت بی امی، زه خپل مور دې ځای کې نازل کړو ما، دلته یې کوز کړی ما. ام ایمن فرمایي چې په مدینه منوره کې ما یو یهودي نه واورېدل چې هو نبی هذه الامه وهذه دار هجرته، دا د دې امت پیغمبر دی او دا د هجرت کور دی. بیا په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله زه په مدینه منوره کې وم، یو یهودي ما ته وکتل او ما ته وویل چې یا لکه ستا نوم څه دی؟ ما ورته وویل چې احمد دی. زما شاته وکتل، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شا مبارک باندې ختم نبوت و، مهر د نبوت و. نو ما دغه نه واورېدل او هغه ویل چې هذا نبی هذه الامه، دا د دې امت پیغمبر دی. یهودیانو ته د مخکینی کتابونو نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول اوصاف معلومو، په هغه اوصاف سره به ورته پته لګېده چې دا د دې امت پیغمبر دی. ام ایمن فرمایي چې دا خبره ما واورېده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مور بیبي ته مې وویله، نه هغه ویرېده چې هسې نه چې دا یهود زما د زوی ته نقصان ورسوي. نو د دې یرې د وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته را روان که. د مدینې منورې او د مکې مکرمې په منځ کې یو ځای دی، ابوا ورته ویل کېږي. کله چې دوی ابوا مقام ته ورسېدل، دا یو خوشي بیابان دی. مور بیبي مې دغلته بیماره شوله او وفات شوله او هلته دفن شوې ده. په دغه وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د ام ایمن نه علاوه بل څوک نو. مور بیبي وفات شوله، هلته دفن شوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل مور بیبي په قبر باندې پروت دی او جاړي. ام ایمن ځان سره را روان که
او مکې مکرمې ته راوسته. په مکه مکرمه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل نیکه په پرورش کې راغی. عبدالمطلب صاحب به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیره زیاته مینه کوله او ډیر محبت به وسره کو. ځان سره به ګرځاو، ځان نه به جدا کو. نو د عبدالمطلب صاحب د پاره په مسجد حرام کې د کعبه شریفی په سوري کې یو خاص ځای تیار شو او دا خاص ځای صرف د عبدالمطلب صاحب د پاره او د عبدالمطلب صاحب نه علاوه به دغه ځای کې د چا د ناستې طاقت او وس نو. عبدالمطلب ته الله پاک ډیر رعب ورکړو، دومره رعب چې کم ځای د ده لپاره تیار شو د بچو دا مجال نو، دا وس نو چې هغه ځای کې ناستو. خو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به راغی نو بې تکلفه به دغه ځای کې کېناسته. د دواړو جهانو د سردار ترونه به راپاڅېدل چې دی د دغه ځای نه پاڅئ نو عبدالمطلب به ورته از روی شفقت وفرمیل چې پرېږدی چې ناستي. د الله په ذات مې قسم زما د دې نوسي به یو ډېر لوی شاني، الله رب العزت به ته ډېر لوی مقام ورکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به یې راوغوښتو، ځان سره به یې نږدې کېنولو، کتل به ورته خوشحالېده به. عبدالمطلب صاحب همدغه رنګې په مینه او محبت سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام پرورش کولو. 2 کاله نبی علیه السلام د عبدالمطلب په پرورش کو. 2 کاله پس عبدالمطلب صاحب وفات شو. د عبدالمطلب صاحب د وفات کېدو په وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر 8 کالو. د عبدالمطلب عمر څومره په دې کې د مورخینو حضراتو اختلاف دی. بعضې وی چې د عبدالمطلب صاحب عمر په دغه وخت کې 82 کالو، بعضې وی چې 85 کالو، بعضې وی چې 95 کالو، بعضې وی 110 او بعضې وی چې 120 کاله عمر په دغه وخت کې و. هغوی وفات شو. د هغوی د وفات نه وروستو د دواړو جهانو سردار د ابو طالب صاحب په تربیت کې راغی او د هغې وجه دا وه چې کله عبدالمطلب وفات کېده د وفات په وخت کې ابو طالب راوغوښتو او دا خپل نوسې ورته حواله کو. دا وصیت یې ورته وکړو چې د سره به انتهایي د شفقت او د محبت معامله کې او په ښکلي انداز به د تربیت کې. بعض روایتو کې راځي چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابو طالب سره نه علاوه هم ترونه و او د هر چا دا خواهش و چې د دواړو جهانو د سردار تربیت وکړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نیکه عبدالمطلب صاحب قراندازي وکړله او په قراندازۍ کې د ابو طالب نوم راوخته نو تربیت او پرورش دته حواله شو. خو صحیح خبره دا ده چې ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام سکت رو. د دواړو جهانو د سردار ترونه ډیر زیاتو خو ابو طالب صاحب یې سکت رو. نو عبدالمطلب صاحب ته الله پاک ډیره زیاته هوښیارتیا ورکړې وه. سکت رته حواله که ځکه د سکت ر مینه او محبت ډیر زیاتی او ابو طالب صاحب د دې مینې او د دې محبت اظهار ډیر په ښکلي انداز کې وکړو. ام ایمن فرمایي چې کله د عبدالمطلب صاحب جنازه اوچته شوله نو ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیده چې جنازې پسې روان دی او خان جاړي. یو ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چا تپوس وکړو چې تا ته د عبدالمطلب مرګ یاد دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل ولې نه، په دغه وخت کې زما عمر 8 کالو. بهرحال د عبدالمطلب صاحب د وفات نه وروستو نبی علیه السلام د ابو طالب صاحب په پرورش کې راغی. د ابو طالب صاحب د خپل وراره سره ډیره زیاته مینه وه او انتهایی محبت یې ورسره. همیشه دپاره به یې ځان سره نږدې ساته، ځان نه به یې چېرته جدا کو نو چې سملاسته هم به یې ځان سره نږدې سملو. په خوراک څښاک کې به یې د ده خصوصي خیال ساته. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام برکات هم ډېر زیات لیدلي وو. مورخینو حضراتو لیکلي دي چې د حضرت ابو طالب صاحب اهل و عیال ډېر زیات و چې کله به د خوراک څښاک ټیم راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام به دې سره کېناسته نو دوی به ټول په خېټه باندې ماړو شو او چې د دواړو جهانو سردار به ورسره ناست نو ټول به اوږي. د دې وجې نه
ابو طالب صاحب بجکلا خوراک تیار کو خپل اهل او عیال به راغون شو ناغي د به لک صبر وک چې زما بچی راشي بیا روټي خورو چې نبی علیه السلام براغي کې بناستو سره ټول به ماړو هم شو او خوراک به امتیازاتی پاتې شو او چې د دوانو جهانو سردار به سره نو ناس نو ټول به اوګي پاتې کېدل. ابو طالب صاحب د نبی علیه السلام ډیر لوی خدمت کړی دی. خدا الله جل شانه فیصله او د الله رب العزت حکم ایمان ورته نصیب نشو. د نبی علیه السلام له طرفه او د ډیر دعاګانې شوې دي. نبی علیه السلام ورته ډیر زیات خفه او ډیر فکر یې کړی دی. هو هدایت د الله رب العزت په لاس کې دی. چاله چې ورکی وری کی او چې چاله الله رب العزت هدایت نه ورکی ایمان نه ورکی ناغله بل څوک هدایت او ایمان نشي ورکولی. ابو طالب صاحب د نبی علیه السلام ډیر زیات ارهاسات او برکات لیدلیو. یو ځل په مکه مکرمه کې ډیر زیات قات راغی. خلق د ابو طالب خواله رال او ورته ویل چې تاسو د الله رب العزت نه د باران دعا وکړئ، د باران سوال وکړئ. ابو طالب صاحب ځا سره نبی علیه السلام کو او حرم شریف ته حاضر شو. د نبی علیه السلام شام مبارکه د کعبه شریفه سره ولګولې او نبی علیه السلام د عاجزه او د انکسار په تور باندې مسواک غوتا اسمان طرف ته اوچته کړله. چې کوم وخت کې نبی علیه السلام غوته اوچتوله هغه وخت کې د اوریز نام او نشان هم نو. د نبی علیه السلام د اشاره په برکت باندې په اسمان کې اوریز رااله او باران وشو او د ټولو خلکو ضرورت الله رب العزت د نبی علیه السلام له برکت پورا کړل. قریشو د نبی علیه السلام برکت په خپل سترګو باندې ولیده. نبی علیه السلام شام ته 2 هجرتونه کړي دي، 2 سفرونه کړي دي. یو سفر نبی علیه السلام شام ته د 1200 کالو په عمر کې کړی دی او دویم سفر د 15 کالو په عمر کې کړی دی. د 1200 کالو په عمر کې شام ته د سفر کولو وجه او سبب دا جوړ شو چې ابو طالب صاحب یو ځل په یو تجارتی قافله کې شام ته د تلو اراده وکړه. کله چې د سفر سامان تیار کو نو نبی علیه السلام ډیر زیات خفو. ځکه چې ابو طالب صاحب نبی علیه السلام لډیر زیات مینه ور کړی و. نو د نبی علیه السلام مسره ډیر زیات مینه و. د دوانو جهانو سردار ته پته ولګیدا چې تر مې شام ته د سفر په نیت روان دی نو ډیر زیات ورپسې خفاو. ابو طالب صاحب چې د نبی علیه السلام خفګان ولید نزله نرم شو او وی فرمایل چې د الله په ذات مې قسمی زه به تازان سره بوزم، زه تازان نشم جدا کولی، ته به همیشه زما سره. په دغه وخت کې د نبی علیه السلام عمر مبارک 12 کالو. ابو طالب صاحب نبی علیه السلام ځان سره ک او د شام په سفر باندې روان شو. په شام کې یو علاقه ده د هغې نوم دی بصره. کله چې دی بصره مقام ته ورسېدل نو په دې بصره کې یو راهب اوسېده چې د هغه نوم جرجیس او په بحیره نوم باندې مشهور و، بحیره لقب و. د دې بحیره دغلته یو عبادت خانه وه. د په دغه عبادت خانه کې د الله رب العزت عبادت کو. دا کلک موحد و مشرک نو. دته د مخکینی کتابونو علم الله رب العزت ورکړو او په مخکینی کتابونو کې د نبی علیه السلام ټول اوصاف ذکر شوی تر دې پورې چې د نبی علیه السلام د بعض صحابه اوصاف هم پکې ذکر شوی. دا قریش چې وکله هم شام ته تلل نو په دې بحیره راهب باندې به تیرېدل. خو دې بحیره راهب د قریشو سره نه چرته خبرې اترې کړې دي او نه ورته چرته توجه کړې ده. په دا ځل چې دی د شام په سفر باندې اوتل او د بحیره راهب د عبادت خانه سره نږدې پړو واچو نو بحیره راهب ول خوراک تیار ک او د خوراک تیارولو وجه دا وا چې کله د قریشو قافله روانه وا بحیره راهب بره د عبادت خانه نه ورته قتل
سګوري چې په دې قافله کې یو ورکوټ الک دی اوریځ راځي او په هغه باندې سوري کوي چې کله اونې ته نږدې راشي نو اونه پې راټیټ شي پې سوري وکړي بعضو روایتو کې دا راځي چې د وکتل چې اونې ورته سجدې کوي بوټي ورته سجدې کوي کاڼي ورته سجدې کوي نو ده ته پته وه چې اونې او بوټي چې سجده کوي نه دا صرف پیغمبر ته کوي د پیغمبر نه علاوه بل چاته نه کوي ده ته پته ولګېده چې دا هغه پیغمبر دی د کم پیغمبر تذکره چې په مخکینی کتابونو کې راغلی ده نو ده د دغه قافلې والا پسې سوال جواب وکړو چې ای د قریشو جماعت ما ستاسو دپاره خوراک تیار کړی دی او زما زړه غواړي زه خوښومه چې تاسو ټول حاضر شئ واړی او که غټ یې غلامان دی او که آزاد دی ټول به راځئ په دې قریشو کې یو سړي ورته ووی چې ای بحیره نن خو سستا عجیبه غوندې شان دی مونږه په دې ځای باندې ډېر تیر شوي را تیر شوي وو شام ته ځو راځو د دې نه مخکې تا چې زمونږ دپاره دعوت نه دی کړی نن دې راله دعوت په کم خوشحالۍ کې کړی دی بحیره ورته ووی چې ملګري خبره دې ټیک ده خو تاسو ملماني یې نه زما زړه غواړي چې زه ستاسو اکرام وکړم ستاسو دپاره خوراک تیار کړم او تاسو دغه خوراک نه خوړل وکړئ ټول راجمع شو نبی علیه السلام پکې نو نبی علیه السلام عمر دا وخت کې لګو د 12 کالو ماشوم نو بعضو روایتو کې راځي چې د یو اونې لاندې ناستو قوم ټول راجمع شو نبی علیه السلام نو بعضو روایتو کې راځي چې نه اوښې سرول بوتلو کسان ټول راجمع شو بحیره وکتل چې ټول شته خو هغه ماشوم پکې نشته د کم ماشوم په برکت او د کم ماشوم د وجې نه چې ما دعوت کړی چې هغه د امت پیغمبر دی نو دی بحیره ورته ووی چې ای د قریشو جماعته په تاسو کې به یو کس هم شاته نه پاتې کیږي دعوت لږ راځي خوراک لږ راځي ټول به راځي یو کس خو به هم وروستو نه پاتې کیږي نو دی ورته ووی چې ای بحیره په مونږ کې خو څوک هم وروستو نه دي پاتې چې څوک خوراک والا دی هغه ټول حاضر دي البته یو ماشوم دی هغه زمونږ کې ډېر کم عمره دی هغه زمونږ نه شاته پاتې شوی دی هلته چې د اونې لاندې به ناست دي نو بحیره ورته ووی چې داسې به نه کوې که نه ما خوراک ټولې قافلې له تیار کړی دی ټول په ټوله به حاضرېږئ په دغه قریشو کې یو سړي وویلي چې په لات او په عزا مې د قسم دا خو زمونږ دپاره د شرم خبره ده چې محمد چې د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نسې دی هغه زمونږ نه شاته پاتې شوی دی او موږ راغلي یو ماشوم هم شاته پرېښی دی او موږ راغلو دلته خوراک ته ناستو بهرحال نبی علیه السلام هم راوغوښتلی شو بحیره پاڅېده او دی د قوم سره کېنو خلک خوراک کوي بحیره د سترګو په ګوټونو کې نبی علیه السلام ته ګوري او د ده د بدن معاینه کوي ځکه چې د نبی علیه السلام د بدن مبارک اوصاف ټول په ټول دا په مخکینی کتابونو کې ذکر شوي دي نو بحیره خو د مخکینی کتابونو عالمو پته ورته لګېده چې د نبی علیه السلام ویښته مبارکه به څنګه مخ مبارک به څنګه پوزه مبارکه به څنګه نو د سترګو په ګوټونو کې به ورته کتل او د بدن مبارک معاینه به کوله او چې کم حصې ته به کتل هغه به ورته په هغه صفت ښکارېده په کم صفت چې د په مخکیني کتابونو کې پړاو کړی و د خوراک نه ټول فارغ شو او یو خوا بل خوا منتشر شو دا بحیره راهب نبی علیه السلام ته راغی او ورته وی چې ای ماشومه زه تا ته د لات او د عزا په نوم باندې قسم در کوم او دغه په نوم باندې تا نه سوال کوم چې زه تا نه د کمې خبرې سوال کوم نو ته ما ته د هغې خبر راکې نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې ما نه د لات او د عزا په نوم سوال مه کوه د الله په ذات مې قسمي زما چې د لات او د عزا سره څومره بغض دی دومره بغض زما بل چا سره نشته دی دلته اشکال دا دی مونږ مخکې وضاحت وکړو چې د بحیره راهب دا یو موحد و مشرک نو په لات او په عزا باندې هم مشرکان قسم خوري او قسم ورکوي د نبی علیه السلام له په لات او په عزا باندې قسم ولې ورکه نو بعض علما کرام فرمایي چې اصل کې د نبی علیه السلام د قریشو د قافلې سره راغلو او د به د قریشو نه اورېدل چې هغوی به په لات او په عزا باندې قسم خوړو نو د ځکه په لات او عزا باندې قسم ورکه او بعضې علما کرام فرمایي چې نه
په لات او په عزا باندې چې د نبی علیه السلام له قسم ورکړی دی نو په دې سره د غرض د نبی علیه السلام امتحان اخستل دي د چې دا دعوت کړی دی او نبی علیه السلام یې ځان سره کینولې دی د غرض دا دی چې د نبی علیه السلام امتحان واخلم چې آیا دی په حقیقي معنو کې پیغمبر دی او کنو نو د پلات او په عزا سره دی لپاره قسم ورکو کدی پیغمبر وي نو دی بدلات او د عزا د نوم ډیر بد وګڼي ځکه پیغمبر موحد وي هغه مشرک نه د بوتانو نوم په ډیر بد لګي او کنا پیغمبر نو زه به ول پلات او په عزا قسم ورکم او دی په پلات او په عزا باندې قسم اخري نو ماته پته لګي چې دا پیغمبر نه دی نو غرض د په دې قسم ورکول سره د نبی علیه السلام امتحان اخستلو بهرحال نبی علیه السلام متوفمل چې ما ته پلات او په عزا قسم مراکوا لا ته عزا زما ډیر زیات بدی شي دومره بغض مې بل چا سره نشته سم چې د لات او د عزا سره دی او حقیقت امدادي نبی علیه السلام هو دنیا ته را لېږل شوی د بت پرسته د ختمولو لپاره دی د شرک د ختمولو لپاره دی د توحید د ترویج لپاره نبی علیه السلام دنیا ته را لېږل شوی دی نو بحیره ورته وی چې لات او عزا دی بدی شي زه تعالی د الله رب العزت په نوم باندې قسم در کوم چې د کم سیس تپوس نه در کومه دغه خبر براکه نبی علیه السلام ته فرمایله چې څه زه غواړم تپوس کوونه بحیره به د نبی علیه السلام نه داغه د خوب او داغه د هیئت او داغه د نورو کارونو باره کې تپوسونه کول او دغه امور او دغه هیئت دا خوب دا نور سيزونه دا بحیره په مخکنی کتابونو کې اوریدلیو کتلیو ذکرو چې د نبی علیه السلام خوب بداسي وي هيئت بداسي وي شکل بداسي وي ناسته بداسي وي ولاړه بداسي وي نو د نبی علیه السلام نه د دې کارونو باره کې تپوس کو نبی علیه السلام به ورته خبر ورکو نبی علیه السلام به ورته چې څنګه خبر ورکو نو مؤقرنګ د مخکنی کتابونو کې لیدلو د تپتو لګي چې دا په حق پیغمبر دی بیا دی بحیره راهب د نبی علیه السلام شاته وکتل د نبی علیه السلام په شا مبارک باندې د دوه اوګو په منځ کې د سینې په محاذات کې مهر د نبوتو د هغه مهر د نبوت هم ولید د یقین لاغه چې دا په حق پیغمبر دی ابو طالب سے په دغه قافله کې وو ابو طالب سے ځان سره کېنو ورته ویل چې دا غلام او دا ماشوم او دا لک ستاسو دی ما هذا الغلام منك دا ماشوم ستاسو دی ابو طالب سے ورته زوی مې دی بحیره ورته وی زوی دی نه دی کې دین شي دا ستاسو وی وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا د دې ماشوم پلار جمدی نشي کېدی ما چې څومره د مخکینی کتابونو مطالعه کړی دا او ما ته چې څومره اوصاف د پیغمبر معلوم دي د هغه مطابق د دې پیغمبر او د دې ماشوم پلار د پیدایش نمخ کې وفات شوی دی نو ابو طالب سے ورته وی چې دا مې د وراره دی بحیره وته پلار ایسه شو نو حضرت ابو طالب سے بتو او فرمایل چې ما ته امه حبلا من به مور له حامل وا چې پلار وفات شوی دی بحیره ورته اوس ترشته ویلې او زه تاسو یو مشوره در کومه او هغه مشوره ته دا در کومه چې دا خپل وراره شام ته مبوزا دا واپس مکی مکرمه ته بوزا که شام ته دی بوتو او د شام يهوديانو ته پته ولګي اندي جمدین پری دي يهود د دلر غټ دشمنان دي که د شام يهوديانو دي اولید نو په علامات سره به او پیجن لکه څنګه چې ما او پیجند جمدین پری دي مړکې مشوره ته دا در کومه چې دا ماشوم او دا اوراره دا مکه مکرمه ته واپس بوزا پدې کې د دم خیر دی پدې کې د ستام خیر دی د ابو طالب صاحب خود خپل اوراره سره ډیره زیاته مینه وا په تلوار سره خپل اوراره مکه مکرمه ته واپس راولېګو چې الله رب العزت دا نبی علیه السلام حفاظت فرمایي بعض روایتو کې راځي چې حضرت ابو طالب صاحب خپل سامان تجارت عمده غځي کې خرڅ کا شام ته لاړ او الله رب العزت وته د دوانو جهانو د سردار د برکت د شام نه هم په دغه ځای کې زیاته ګټه ورکړه خپل اوراره ځان سره روان کو مکی مکرمه ته واپس راغی
کله چې بحیرا راهب د قریشو د جماعت سره خبرې اترې کولې نو اچانک د روم په یو اوو کسانو باندې نظر وغورځېده. دا اوو کسان د چا په تلاش کې روتي وو. بحیرا راهب ته تاسو کو سره بار روتي یې دی ورته مونږ د یو نبی په تلاش کې روتي وو. په تورات او په انجیل کې دا زیر ورکړی شوی دی چې په دې ورځو کې به د اخیری زمانه پیغمبر د شام په سفر باندې روزي. نو موږ داغه په تلاش کې روتو او د دوی غرض د دې پیغمبر علیه السلام قتلولو. بیا دوی ورته وی چې موږ هم روتو او نور کسان هم د دې نبی په تلاش کې روتي دي. بحیره راهب ورته ویلي چې تاسو نه یو تاسو کومه چې الله رب العزت د یو کار اراده او فرمایي هغه څوک ادرول شي هغه څوک بندول شي دی ورته نشي بندولې. بحیره ورته وی تاسو ځان ستړي کوي بے فایده لګیایي. الله رب العزت د اخیری پیغمبر د پیدا کولو دغه د غالب کولو هغه د نبوت ورکولو اراده فرمایلی ده. که تاسو ډیر ځان ستړي کې د الله رب العزت دا اراده بندول نشي. دا اوه کسان د راهب په خبره باندې پوه شو او د دې راهب سره پاتې شو. کوم ارادي د پاره چې دی روتو هغه تر کړل واپس ځکه لانړل چې د مصلحت نه وته خلاف ښکاري ده. ځکه چې دی خو د پیغمبر په تلاش کې را لېږلی شوي نو کو دی داسې واپس تللیو نو دا وته مصلحت نه خلاف ښکاري ده. بهرحال نبی علیه السلام د خپل تر سره مکې مکرمې ته راغی. دغه وخت کې 12 کاله عمر دی. چې کله عمر 15 کاله یا 60 کاله شو د مورخینو حضراتو پکې اختلاف دی. بعضې 16 کاله ذکر کوي بعضې 15 کاله او بعضې 60 کاله. بهرحال چې عمر 15 کاله یا 60 کاله شو نو د عربو په مابین کې په دغه وخت کې یو ډېر عظیم الشان جنگ شوی دی. هغې حرب فجار ویل کېږي. د دې حرب فجار شاته پس منظر دا دی چې په مکه مکرمه کې یو ځای دی د هغې نوم دی عکاظ. په عکاظ کې به هر کال یو ډېره لویه میله لګېده. په دغه میله کې به شاعرانو مشاعرې کولې او د اسونو مقابلې به پکې وې. پهلواني به پکې کېده. د خوشه قبایلو خلک به دغه ځای کې راجمع کېدل او بیا په عربو کې جهالت ډېر زیات نو په نسه خبره به توره راوښکله. د عکاظ په دې میلې کې پس معمولی غوندې خبره باندې د حوازن او د قریشو په مابین کې جګړه شروع شوله. په دغه دوانو قبایلو کې چې کوم هوښیار خلک وو نو هغوی خبره هغه ځای کې ختمه کړه رفع دفع کړه. خبرې مخکې بوتلو ته پرې نه ښوده. خو څنګه چې په خاندانونو کې امن پسند خلک نو داسې شرپسند خلک هم ډېر زیاتی. د دوانو قبایلو د شرپسند خلکو د وجې نه دې جګړې ډېره زیاته هوا واخیستله. دې کسانو دې خبرې له ډېره زیاته هوا ورکړله او د هغې په بنیاد باندې د دوانو قبیلو مابین کې جنگ او جګړه شروع شو. قتال شروع شو او دا جګړه دومره تیزه شوله او دومره ګرمه شوله چې د دې وړې غوندې خبرې په بنیاد باندې د دې دوانو قبیلو مابین کې 4 غټ جنګونه وشو او هر یو جنگ به د مخکینی جنگ نه ډېر زیات سخت و. بیا د حوازن قبیلې سره په دې جنگ کې قیس عیلان او بعض نور قبایل یو ځای شو او د قریشو سره د کنانه چې څومره قبایل دی هغه ټول یو ځای شو. نو ورو ورو به کسان زیاتېدل جګړه به زیاتېده او دا جګړه دومره مخکې لاړه چې مخکې دا جګړه د قریشو وه اوس دا د کنانه جګړه وګرځېده. په دې جګړو کې چې کومه اخري جګړه شوې ده نو په هغې کې نبی علیه السلام هم د اسلحې سره شرکت کړی دی. په دې اخري جګړه کې د بنو کنانه د هرې قبیلې ځان له جدا سردارو
د بنو هاشم سردار پکې د دوانو جهانو د سردار تر زبیر بن عبد المطلب او د ټول فوج سردار حرب بن امیہ. په دې جنگ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام شرکت کړی دی خو په چا باندې تور نه د چلولې، په چا باندې غش نه دی چلولې. د دوانو جهانو سردار ته کار دا اواله شو چې به غش راغشتل او خپل ترون ته ورکول. مورخین حضرات لګي چې په دې جنگ کې قریش په حق باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د چا مقابله نه کول، صرف غشي به ورکول. د دې جنگ په ابتدا کې بنو حوازن غالب خو بیا بنو کنانه غالب شو او اخره کې د دوی هم مابین کې صلح وشوله او په صلح باندې دا جنگ ختم شو. بیا دې جنگ ته حرب فجار ولی ویل کېږي. حرب خو جنگ ته وایي او د فجار معنی دا معصیت. فجار اصل کې د فجور نه دی، فجور او معصیت او ګناه ته ویل کېږي. نو گویا د حرب فجار معنی دا د ګناه جنگ. دې ته به عربو د حرب فجار نوم ولې ورکړی دی؟ اصل کې دا جنگ د ذوالقعدې په میاشت کې شوی دی او ذوالقعده میاشت ته د محرم میاشت ته الله رب العزت سلور میاشت محرم پیدا کړی دی، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. او دا سلور میاشت چې څنګه د الله رب العزت په نسبت باندې محرم دي، نو دا د عربو په نسبت باندې ډیر محرم وي. عربو په دې میاشتو کې جنگ نه کو، کوم مخکې نه یو جنگ را روانو نو په دې میاشت کې به ودرو تورې او غشي او نیزه به یو سر تکي خو دي. خو کله کله به د سناګهانی وجوهات په بنا باندې عربو په دې میاشتو کې هم جنگ کو. په دې میاشت کې به چې جنگ کو نو دې جنگ ته به معصیت او ګناه ویلا. دا جنگ هم چونکې ناګهانی جنگو په ذوالقعده کې شروع شو او په ذوالقعده کې جنگ کولو ته به دې ګناه ویلا، نو ځکه دې جنگ ته نوم حرب فجار کې خو دو، یعنی د ګناه جنگ. بهرحال د دې جنگ په اخره کې د عربي قبایلو مابین کې صلح وشوله. په دغه وخت کې د بنو هاشم سردار د زبیر بن عبد المطلب د صلح نه وروسته د زبیر بن عبد المطلب په ځل کې یو داعیه او یو اراده راوچته شوله چې د عربو قبایل ټول را جمع کړي شي او د دې په مابین کې یو معاهده وشي چې ظالم به ظلم ته نه پریدو، نه مظلوم به مدد کو، غل بغلا ته نه پریدو، ډاکو به ډاکې ته نه پریدو. یو معاهده په خپل مابین کې پکار ده. او دا داعیه او دا اراده د دې زبیر بن عبد المطلب په ځل کې چې پیدا شو د دې هم شاته یو پس منظر دی او هغه دا چې د زبیر بن عبد المطلب نه مخکې په خوا زمانه کې د عربو یو درې کسان په خپل مابین کې راجمع شو. د یو نوم فضل بن فضاله، د بل نوم فضل بن وداع او بل فضیل بن حارث. دا درې کسان په خپل مابین کې راجمع شو او دی یو معاهده ولیکله او په دغه معاهده کې هم دا خبرې وي چې ظالم به ظلم ته نه پریدو، د مظلوم به مدد کو، په چا باندې به ظلم نه کو، د ډاکو مخنیوي وکړو. دا معاهده چې د دې درو کسانو مابین کې اوشوه نو دې معاهدې ته حلف الفضول نوم ورکړی شوی. حلف قسم ته ویل کېږي او فضول نوم ورته ځکه ورکړی شو چې د درو واړو کسانو په نوم کې فضل راغلو، فضل او فضیل. نو دا معاهده مخکې په عربو کې شوی وه. د زبیر بن عبد المطلب په زړه کې دا رالل چې د دې معاهدې تجدید وکړي شي، دا معاهده بیا را تازه کو، ځکه چې قتل و غارت او خونریزي ډیره زیاته وه، امن بالکل نو خلک په زندګۍ باندې تنګ شوي. نو زبیر بن عبد المطلب وړکې ووی چې دا معاهده تازه شي نو بیا به لږ د امن و امان فضا پیدا شي. په دې غرض باندې زبیر بن عبد المطلب بنو هاشم او بنو تیم د عبد الله ابن جدعان په کور کې راجمع کړل. عبد الله ولا د خوراک سکاک تنظیم وکړو
دی راجم شو په خپل مابین کې هم دقه معاهده وکړه چې موږ به همیشه د مظلوم حمایت او مدد کوو، ظالم به ظلم ته نه پریدو. مسافر راشي هغه نه به مال نه اخلو، ډاکه به نه کوو، غلا به نه کوو، د هغه به حفاظت کوو. او که یو کس ته د مدد ضرورت شو نو د هغه به مدد کوو. په دې معاهده کې نبی علیه السلام هم بنفس نفیس شرکت کړی دی. نبی علیه السلام ته چې کله نبوت ملو شو نو فرمایل به که ما ته څوک د دې معاهدې په مقابله کې سره اوښان راکړي نو زه هغه سره اوښان نه قبلوم، ما ته دا معاهده دومره زیاته محبوبه ده. او کو د اسلام په دې زمانه کې څوک ما داسې معاهدې ته رابلي زه به په هغې کې شرکت خامخا کوم. دا دومره عظیم الشان معاهده وه او د دې معاهدې ډېر بهترین اثرات په هغه زمانه کې مرتب شو. ډېر وخت پورې په عربو کې د سکون ماحول، د سکون فضا وه. دا معاهده د عربو په مابین کې وشوله. د نبی علیه السلام عمر مبارک په دغه وخت کې بنابر اختلاف 14 کاله، 15 کاله یا 20 کالو. د دې معاهدې نه وروستو د نبی علیه السلام ځواني شروع کیږي. داود بن الحسین سے یو روایت دی، فرمایي چې نبی علیه السلام ځوانیم ډېره زیاته عجیبه وه. نبی علیه السلام چې ځوان شو نو هر طرف ته خو د کفر او د شرک غلبه وه، د فسق او د فجور غلبه وه. خو نبی علیه السلام په ځوانۍ کې انتهایی با مروت انسانو، ډیر زیات خوش اخلاقه، د ګاونډیانو به ډیر زیات خیال ساته، ډیر صبر کوونکی او بردبار انسانو، ریښتونی انسانو، امانتدار انسانو. د کنزلو نه، د فحش وینا نه، د بدو خبرونو نه نبی علیه السلام ډیر زیات ځان ساته. د دې وجې نه د جهالت په دغه دور کې نبی علیه السلام د صادق او د امین په نوم باندې ملقب و. چرته دروغ نه دی ویلی، چرته خیانت نه دی کړی، د ډیرو زیاتو رښتیا ویلو او د امانتدارۍ د وجې نه ورته عربو د جهالت په دور کې د امین او د صادق لقب ورکړی و. حضرت عبدالله ابن ابي حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیه السلام د بعثت نه مخکې ما یو ځل د نبی علیه السلام سره یو معامله وکړله. په دغه معامله کې د نبی علیه السلام زما په ذمه باندې څه پاتې شو. نو ما نبی علیه السلام ته عرض وکړو چې تاسو دلته ودرېږئ، دا باقي پیسې زه تاسو له راوړم. عبدالله سے فرمایي چې زه کور ته لاړم، ما نه واده بالکل ایره شوله. 3 ورځې پس ما ته خبره رایاده شوله چې ما خو نبی علیه السلام سره واده کړی وه چې تاسو دلته ودرېږئ، زه راځم ستاسو بقایه راوړم. چې کله راته دا خبره یاده شوله فوراً هلته رالم. چې رالم څه ګورم چې نبی علیه السلام هم هغه ځای کې ولاړ دی، زما انتظار کوي. اوس کو داسې معامله مونږ سره رابېښه شي، مونږ اول خو د چا دومره انتظار نه کوو، او کوم انتظار وکړو عکس راغی نه چې په خولې سره راځي به ورته وایو، کنزل به ورته وایو، کو بدرت به ورته وایو. عبدالله سے فرمایي چې زه رالم نو نبی علیه السلام ما ته نه کنزل وکړل او نه ته بدرت ویلي، صرف دومره راته ویلي چې تا خو ما ته ډېر تکلیف راکړه، د 3 ورځو نه زه ستا دلته انتظار کوم. دا د نبی علیه السلام خوش اخلاقي وه. او مونږه د سیرت دا مباحث او د سیرت دا پروګرامونه په دې بنیاد باندې کوو چې مونږ د نبی علیه السلام هغه اخلاق او د نبی علیه السلام هغه ښکلي صفات راشي. زما خپلو اوریدونکو ته دا یو درخواست دی چې تاسو دا پروګرامونه اورئ هم په دې نیت باندې چې د نبی علیه السلام هر ادا په خپل ځان کې راولو، د نبی علیه السلام ښکلي اخلاق په ځان کې راولو، ځکه نبی علیه السلام زموږ دپاره یو بهترینه نمونه ده. عبدالله ابن صاحب فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې زه نبی علیه السلام سره په تجارت کې شریک وم. چې کله زه مدینې منورې ته حاضر شوم نو نبی علیه السلام ما ته وفرمایل چې ته ما پیژنې؟
ما ودا ویل چې دا الله رسول ولې نه پیژنم ته خو زما سره په تجارت کې شریک وي كنت شریکی فنعم الشریک ته زما سره په تجارت کې شریک وي او ته ډېر بهترین شریک وي لا تداری ولا تماری ستا شرکت هم ډېر زیات عجیب وي د الله رسوله لا تداری ولا تماری نه به یو خبره شاته غورځوله او نه به جګړه کوله مونږ تاسو په خپل معاشره باندې نظر واچو په شرکت کې او په تجارت کې او په دکاندارۍ کې د خلک څومره جګړې کوي څومره اوازونه اوچتیږي څومره اختلاف پکې واقع کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تجارت کې نه جګړه کړې ده او نه چا سره مناقشه کړې ده او نه چاته بدر دی ویلي دي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شام طرف ته سفر شو بیا د غین وروستو د حرب فجار واقع شوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځواني شروع شو موږ سره د پروګرام ټیم اختتام ته رسیدل دي ان شاء الله العزیز راتلونکي پروګرام کې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام طرف ته د دویم سفر تذکره کوو او بیا د هغوی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره چې کوم نکاح شوی ده د هغوی تذکره به هم ان شاء الله العزیز کوو د پروګرام ټیم اختتام ته رسیدل دي خپل رول کفیل احمد حقانی ته ورکې اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ